بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما پښتنو وړونو، زه دا یوه ویډیو تیاروم ډیره په مجبورۍ کې او په غوسه کې. زما دا مجبوري جوړه شوه چې دا ویډیو زه تیاره کړم. د پښتنو کې داسې جاهلان دي چې مشران وایي چې د ځینو خلکو په خېټه کې چینجي وي که نه، نو د پښتون په خېټه کې لړمان دي او په کونه کې چینجي دي. روغه خبره چې ورته وکړي جګړې در سره کوي، کنځل در سره کوي، وجل در سره کوي. زه بندې مارکیټ ته تللی وم سوداله، نو هلته کې باندو وی بنګلي داسې ماسک اچولی و که نه داسې. نو درې پښتنو وه، یو پښتون په بنده کې بل پښتون ته وایي چې هلکه بندوقي هم ماسک اچولی دی، وګوره که نه ورپرې خندل یې. نو زه ورغلم ما ته چې یار وره دوی چې ما چې دا خو ښه د هغه احتیاط دپاره اچولي، ولې د بندو انسان نه دی، بنګلی انسان نه دی، دا زمونږ ورور نه دی. وی ته راته پلار جوړ شوې، ایسته مونږ ته خیال کوې زما په کار کې کار مه ساته. نو ما ما خو ستا په کار کې کار نه دی ساتلی، ستا ته نه مې د نصیحت خبره شیر کړله، د فایدې خبره مې درته وکړه، او ته ډېر پوخه راغلې، ته مونږ ته ایسته خیال کوې، زه خپل کار کوه، دماغ مې مه خرابوه. راسره په جګړه شو. نو غرور تکبر چې دی دا خو د الله تعالی ذات ته حاصل دی، انسان ته نه دی حاصلو. او بله خبره د مرض چې راغلی دی که نه، مونږ وایي چې دا مرض راغلی دی، پښتانه دومره په دیرو کې نیولي دي، څوک سپتلونو کې دي او څوک مړه شول تلجو کې دي او چا سره یې برف یخی دی. اول خو زه بخښنه غواړم کم پښتانه چې زمونږ وفات شوي دي، الله تعالی دې هغو ته جنت الفردوس نصیب کړي، او کم چې ناروغه دي الله تعالی د صحت ورکړي، او کم چې روغ دي الله تعالی دې د دې آفت نه وساتي چې په دنیا کې په کم ځای کې دي، د دنیا په کم ګوټ کې دي، په پاکستان کې دي. الله تعالی دا مونږ په حال باندې رحم وکړي، کرم وکړي، الله تعالی دې دا مرض د منځه یوسي چې دنیا نه د آفت ختم شي، او دا خزان سپیره بدونه ختم شي، او بخار راشي، د سپرلی راشي، ګلونه راشي. ښه خبره مې درته کوله چې مونږ به په 8 لکه، په 6 لکه، په 15 لکه ویزا اخلو، خو په 300 په 500 باندې بیگ نشو اخیستی، او خبرې به دومره غټې خبرې کوو چې د ټرمپ نه به هم لویې غټي ټرین او ریل ګاډی به یې نشي وړلی، په بل کام پرې به خاندو. نو په 300 به ځان ته بیگ نشو اخیستی. بنګلی انډین هغه به ځان ته بیگ اخلي، پښتون به ځان ته بیگ نه اخلي، سونه یوریا کې به سامان راوړي. زمونږ پہچان چې دی وی چې اچھی کاد کی پہچان سونا یوریا کا نشان. سونا یوریا د پښتون کام په ایرپورټ کې نشان دی، په دې بوجای کې به سامان راوړي، د تکیې په پستکي کې به سامان راوړي. بیا بل درس خو ورته وګوره، د جازونو عملې ستړې شوې. خره پیري مونږ ته وایي چې جاز چې کینی تاسو بیلټ ولګوئ، چې کله جاز ودرېږي به تاسو کوزېږئ. په نیم اسمان کې به جاز وي، دی به درس غوبل شروع کړي او شاته به ودرېږي چې ته دلته مخې ته کینی، مونږ شاوله چې مخې ته لاړ شو. دا ولې خبل پښتون د پښتون خبره نه اوري، د 500 کالو تور وایي، هغه مشوم سره به خبره نشي کولی چې هغه کنځل ورته وکړي چې یا حمار یا کلب، نو دی به روان شي وایي د دې سره نه کېږي. خو پښتون په نه خبره باندې په ګاډي هم وخي، د بلډینګ نه هم راګذروي، تنور ته هم وګذاروي، په دیرې کې هم وخي، بې عزته کوي چې لږ د هغه نه دی زوروري، خپل زور ورته ښیي، بیا بې عزته کوي، بیا وایي چې پنجپی زما دشمن دی. نو وروره بیماري چې کله پښتون ته نه ورغلی، پښتون ورغو بیمارۍ سره یې جګړه شروع کړه، احتیاط یې نه کو چې کله بیمارۍ د دې ځای نه ونیو که نه، چې سپتلونو ته یې کو، تلاجو ته یې کو، بیا درس غوبل شروع کو چې سفیر نه دی صحیح، عمران خان نه دی صحیح، زمونږ تپوس نه کوي. ولې دلته کې بنګالیان، انډین، مصري نشته دي، هغه ولې نه مړېږي دومره تعداد کې، هغه احتیاط کوي. نو بنګالیانو خو داسې ویډیو نشته، د انډینو دومره ویډیو نشته، د مصریانو دومره ویډیو نشته. یو پښتون دی چې هغه مرض راکوبو کړی دی، پنجپی نه وجني، سندی نه وجني، یو پښتون وجني. ولې د وایرس دی زمونږ سره دښمني ده، صرف احتیاط نشته دی. وروره که چاته نصیحت وکړي چې لږ احتیاط کوه، نو هغه کې د غیرت مار راوځي، لړمان پکې ګرځي پښتون دپاره. په کونه کې ټک وله درکړي، په خوله بیا تاله ټک درکوي. هغه د مار کم زهر چې دی هغه تا ته په خوله باندې په خبرو کې منتقي لګي. خدای ستاسو ته د نیکۍ هدایت وکړه. استغفر الله. زه بخښنه غواړم دا ویډیو ما وکړه د هغو خلکو نه چې چاته ټیس رسېدلی، چاته تکلیف رسېدلی. په پښتنو کې ډېر تکړه خلک شته، عزتمن خلک شته، درانه خلک شته، شملور خلک شته. زه د هغو نه بخښنه غواړم، د پوخانو نه بخښنه غواړم.
او دا ویډیو چې ما د کوم خلکو د لپاره کړی ده زه دا هیله لرم چې هغه باندې به دا خبرې سختې لګي درنې به لګي خدا د پیدې ګټورې خبرې دي دا د عزت خبرې دي دا د شملې خبرې دي دا د یووالي خبرې دي نو موږ ته پکار دی هر سړی دلته د پاکستان سفیر دی پښتون د پښتنو سفیر دی چې موږ د صفایي خیال وساتو موږ د یو بل د پښتون خیال وساتو موږ د انسانیت خیال وساتو ستاسو یو جهان مننه دا ویډیو چې وګورئ مخې ته هم شیر کړئ زه به ستاسو ډېر مشکور یم مننه